بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق الله مولانا العظيم. دا الله رب العزت په خپل قدرت باندې او په خپل یووالي باندې او په خپل وجود باندې دلایل وایي او هغه دلیل یو دام دی چې وآیة لهم اللیل یو ډیره لویه علامه او ډیر لوی دلیل او برهان د دې خلکو دپاره د الله په قدرت او شتوالي او یووالي باندې اللیل شپه ده. دا شپه دا هم یو ډیر لوی دلیل دی د الله تعالی په قدرت او طاقت باندې. نسلخ منه النهار چې راوباسو منګه د دینه ورځ فاذا هم مظلمون پس ناڅاپه دا خلک په تیاره کې داخل شي په تیاره کې. او والشمس تجري لمستقر لها او نور روان دی لمستقر لها هغه ځای د قراري خپل ته. ذلک تقدیر العزیز العلیم دا دی اندازه د زورور خدای پویه باندې. اول قمره سپومۍ چې را قدرناهو اندازه کړې ده موږ دې لره منازله په خپلو منزلونو او کورونو کې حتی عاده کالعرجون القدیم حتی چې دا واپس شي په شان د هغه زړې لختې د قجورې د هغه وږي چې کومه لخته وي هغې ته عرجون ویلی کېږي او قدیم معنا زوړ شوی. او للشمس ینبغي لها نه مناسب دی د نور دپاره ان تدرک القمر چې سپومۍ را لاندې باسي او ولا اللیل سابق النهار او نه مناسب دی د شپې دپاره چې هغه را لاندې کي مخکنۍ ورځ. وکل فی فلک یسبحون هر یو د دینه د نور او سپومۍ نه او د سیاراتو نه هر یو دا فی فلکن په خپل فلک او محور کې یسبحون لامبو وهي یعنی روان دي. دا دې ترجمه وه. آیت دلته په معنا د علامې باندې دی او د دلیل باندې دی. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وی په هر شیز کې د الله تعالی د شتوالي او د قدرت او د یووالي نښې دي. وفي كل شيء له آية او تدل على أنه واحد چې دا پرې دلالت کوي چې الله یو دی الله یو دی الله یو دی د سره هیڅ څوک شریک نشته. نو آیة لهم یو ډیره لوی علامه او دلیل لري خلکو دپاره شپه ده. نسلخو اصل کې سلخه د څاروي نه د پوټکي ایستلو ته په عربۍ کې سلخه وایي. نو نسلخ منه نزیل منه زائل کو منګه د دې شپې نه ورځ یعنې دا ورځه منګه او د ورځې دا رڼا دا منګه د شپې نه زایله کو لرې کو جدایي کو. نو چې را جدایي کو نو فاذا هم مظلمون پس ناڅاپه خلک داخلیدونکي وي په تیارو کې. خلک په توره تیاره کې ور داخل شي نور پرېوځي او دې نه دا پته ولګېده
چې اصل تیاره ده، اصل تیاره ده، او دا رڼا چې ده نو دا عارضي ده، دا عارض دی، دا رستو راغلی ده. نو دا چې کله نور راوخیږي ورځ موجوده شي، نو چې دا نور پریوزي نو هغه کم سپین اجزا چې پر تیاره باندې محیط او تیارې ختمه کړې وه، هغه چې کله راښکلی شو، هغه ته چې کله وویستی شو، هغه چې کله زایل کړی شو، نو اصل تیاره پاتې شوه. نو تیاره پاتې شو، خلک په تیاره کې شي. اوس دې باندې ته سوچ وکړه چې کوم ورځ، کوم الله د شپې نه ورځ او د ورځې نه شپه سازوي، او داسې انقلاب هغه راوستی شي، نو ولې هغه ذات ته دا څه ګرانه ده چې تاسو په دې ځمکه کې ریزې ریزې او د هغې نه وروستو تاسو نه به انسانان ساز کي او خپل مخکې م ودروئ د حساب کتاب دپاره، د هغه ته څه ګرانه ده. او کم ذات چې دا تیاره دا د نور پر راخیژولو او د ورځې په موجودلو باندې دا تیاره کل عدم شي او دا ورکه شي، نو دا څه ګرانه ده الله ته چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذریعه باندې الله د دې دنیا نه د کفر دا تو او د جهالت دا تورې تیارې ورکې کي. هغه ته دا څه ګران دي، هېڅ ورته ګران نه دي. دا او والشمس تجري لمستقر لها، نور یعنی کره شمس تجری چلیږي لمستقر لها، هغه ځای د قراري خپل ته. نو د مستقر نه مراد مستقر مکانی هم کیدی شي، یعنی ده هره ورځ چې ده پریوزي نو په حدیث کې راځي د عرش عظیم لاندې د ده دپاره د قراري ځای دی. نو دی هلته چې ورسي نو هلته سرب سجود شي، د هر شي سجده د هغه موافقي. څنګه چې د نور د شان سره سجده ده نو په هغه سجده باندې الله ته پریوزي، او په دې انتظار کې چې کله به ماته وویلی شي چې زه اوس د مشرق نه راوخیږه، او همدا وجه به چې کله الله قیامت قایموي نو الله رب العزت نور به په انتظاري چې ماته به اوس وایي چې بیا په خپل سمت باندې راتاو شو راوخیږه. الله به ورته وایي چې دا سیریوس ګیر ولګوه، او چې کوم ځای نه را پریوتې را پناه شوې په دې باندې راوچت شه. نو دا انور به د قبلې نه راوخیږي، او دا به هغه ټیمي چې د توبې دروازه به پورې شي، چې کله نور راوخوته بس بیا به توبې نه قبلېږي. دا د قیامت یو قریبه دغه به بس برپا کېدل به او د مستقر نه مستقر دا زمانی هم کېدی شي چې مستقر زمانی شي، ځای د قرارۍ، زمانه د قرارۍ. دا انور چې د کمې ورځې نه الله پیدا کړی دی نو دی په دې مدار کې همداسې تاویږي، داسې تاویږي، او دا به تر د قیامت پوری به تا تاویږي، دکې نه فرق راځي، دی نه زړیږي،
نه دې پرزې زړېږي نه په دې کې تیل خلاصېږي او دا دقسې روان دی په دې مدار کې. نو د مستقر نه مستقر زمانی یعنی تر قیامته پورې به دی چلیږي. لمستقر لها ای لمستقر الیها دا لام په معنا د اله باندې دی. دی خپل مستقر ته روان دی نو مستقر مکانی لکه د عرش عظیم لاندې او دې معنا دا نه چې د عرش عظیم لاندې چې هلته د عرش عظیم بس لاندې دغه دا لاندې دا موږ هم د عرش عظیم لاندې دا تمام مخلوق اسمانونه او ځمکې او مخلوقات ټول د عرش لاندې دي. دا به یو سړی بعیده نه ګڼي ځکه راوس دا نوي زایغین پیدا شوي که نه د قرآن او د حدیث باندې اعتراضونه کوي. دا خبرې لږې ځان سره یادې ساتئ چې دا چې نور د عرش لاندې راځي نو نور خدای د عرش لاندې موږ ټول د عرش لاندې ته دې څه بعید ګڼي چې څنګه د عرش لاندې نه راځي. د دې معنا دا نه چې د عرش داسې لاندې راغی او خلکو سرونه ټیټ کړي داسې دا ځمکه هم د عرش لاندې ده د اسمانونه هم د عرش لاندې دي. لمستقر لها او دې تجري نه دا معنا هم معلومه شوه چې دا نور سپومۍ او ستوري دا په چا پورې ټچ نه دي لکه څنګه چې دا بلب او دا پکې اوس پرې چت پورې ټچ شوی دی نو دا په چت پورې ټچ نه دي ځکه د ټچ کېدلو سره روانګي نه وي. تجري نه دا معلومیږي چې دا په دې فضا کې داسې او د الله په قدرت باندې بندي ده په دې فضا کې. ذلک تقدیر العزیز العلیم دا دا اندازه دا دا چلن او په مستقر باندې هلته سجده لګول یا مستقر ته رسېدل. ذلک تقدیر العزیز العلیم دا اندازه د زورور خدای پویه باندې دا خدای اندازه را چې پای کې څوک ګوتې نشي وهلی د هغه په کار کې د چا کار نشته دی په هغه باندې د هغه څوک اعتراض نشي کولی او علیم دی علیم د مخلوق حالات ورته بالکل معلوم دي. اول قمر قدرناه سپومۍ اندازه کړې ده موږ دې سپومۍ لره منازله په خپلو منازلو کې. منازل د منزل جمع ده منزل کور ته وایي نو دا د دې کورونه دي 38 کوره دي دی 38 برجونه دي او سپومۍ هره شپه په یو برج کې هره شپه په یو برج کې ده. د نور د چکر نه کلونه او فصلونه معلومیږي او د سپومۍ د چکر نه د شمسي حساب او د قمري حساب میاشتې معلومیږي میاشتې او د نور د چلن نه شپه ورځ هم معلومیږي او په دې دواړو کې زمونږه هزارها فایدې دي چې په هغې شورو کې نو څونه پیدې دي بې شماره پیدې دي په نور کې بې شماره پیدې دي او په سپومۍ کې بې شماره پیدې دي. حتی عاد کالعرجون القدیم حتی چې واپس شي دا میاش عاد واپس شي په شان د هغې لرګي د کجوري د وږي د لرګي په شانتې داسې عرجون القدیم چې هغه زوړ شوی په دې کجوري نه چې دا کجوري خلک وشو کوي نو د هغې هغه تش غونچک پاتې شي نو هغه تش غونچک چې دی نو هغې سره یو شوکه غوندي
او د هغې په دې سر کې دا غونچه کې شماریخ دی ته ویل کېږي دا نري نرشي دي دا نري نري او کوم کې چې دا دغه خطي ورپورې دا کجورې نو چې کله دا دغه شي نو هغه داسې اوچ شي او بیا داسې راکوږ شي داسې راکوږ شي داسې نو دا سپومۍ په دې آخري ورځو کې بلکل داسې کږی داسې کږه ولاړ تاسو ته کتلي چېرته که نه داسې کږه ولاړ او هغه لرګی چې دی د کجوري د وږي هغه هم داسې راکوږ شي بیا که تاسو چېرته دا زړې زړې کجورې چې کتې ور وګورئ او پخوانی دغه پکې پاتې شوی زوړ قدیم او دا قدیم زوړ ته وایي زه به دوبۍ ته تلم نو هلته بیا ملګري په دې بازار کې نو دا کپړې دوکانونه دي نو موږ ناست نو به دا یو عربي راشي زنانه ورسئ چې رادننه شي همداسې وګوري وایي قدیم ټولې زړې کپړې دي نوې پکې دي راګري نو قدیم زوړ ته وایي پوهېږئ په دې باندې اوس دا دواړه دې دواړو کې زموږ هزارها فیدې دي او هر یو الله روان کړی دی او هغه فیدې موږ ته د هغې نه رسېږي داسې نشي کېدی چې دا انور ولګي او دا سپومۍ را لاندې کړي ځکه چې سپومۍ را لاندې کړه او د سپومۍ او د قمر ټکر راشي دا خو بیا نشي کېدلی دا چې په کومه ورځ باندې الله را جمع کوي نو قیامت به قایموي قرآن باقاعده راویلي دي چې وجمع الشمس والقمر وجمع الشمس والقمر چې قیامت الله برپا کوي نو سپومۍ او نور به یو ځای کي نو اوس دا مناسب نه دي د نور دپاره چې سپومۍ عمومي یعنی معنا دا ده چې دا نور راوخیږي د سپومۍ په ټیم کې او د سپومۍ دا رڼا ختمه کي دا نه طاقت نه الله انور له ورکړی دی اول اللیل سابق النهار نه مناسب دی د شپې دپاره چې وړاندې شي دا د ورځې نه یعنې معنا دا ده چې د شپې په ځای کې ورځ راشي دا هم نشي کېدی وکل فی فلک هر یو په خپل فلک کې د فلک معنا مشرانو کړې ده موج مکفوف تحت السماء موج مکفوف تحت السماء دا یو چپه ده او بنده کړی شوې ده د الله په قدرت باندې د اسمان نه لاندې او دا ستوري دا انوار دا سپومۍ دا ټول په دې کې لامبو وهي یعنې رفتار دوی په دې کې کوي دا ته مدار وایي نور په خپل مدار کې چلیږي دا خپله لار ده نور په خپله مدار کې چلیږي دا ځان له لار ده د کواکب سیاره چې ورته ویلی کېږي دا ستوري دوه قسمه دي یو په ځای ولاړ دي هغې ته ثوابت وایي او یو سیارات دي هغه دا چې دغسې نور او سپومۍ په شان په چکر کې دي چکر وهي وکل هر یو د دې نه د نور نه او د سپومۍ نه او د سیاراتو نه فی فلکن په هغه خپل محور کې یسبحون لامبو وهي یعنې روان دي دا د دې آیاتونو ترجمه او مختصره تشریح مې ورته وکړه دې کې یو څو خبرو ته اشاره راغله اقامة الادلة القاطعه قائمول ادله یقینی والبراهین الساطعه او دا هغه براهینو چې اپړه کېدونکي دي په څه باندې علی امکان البعث چې دوباره ژوند یو امر ممکن دی وقوعه حتما او د دې واقع کېدل لازم دي او نمبر 2 ذکر القرآن لامور
فلك التي لم يعرف عنها الناس اليوم. ذکر کوي قرآن هغه امور د فلک هغه چې نه پیژني هغې لره نن خلک الا جزءا یسیرا مگر معمولی څه حصه. دا څه دی؟ یسیر آیة عظمى على وحی الله، دا یو ډېر لویه دلیل دی په وحی د الله باندې. وان من اوحى الیه هو رسول الله قطعا. یعنی مطلب دا دی چې د اسمان دا قسم علم نن خلکو ته چې دا فلکیات وایي یو ځان له فن دی فلکیات. زمونږ په دې څوارلسو علومو کې یو دا علم و، دا هم منګه کړی په هغه زمانه کې، د هغې باقاعده کتابونه دي. دا فلکیات چې ته ووایې نو تا ته یو جزئی قسم علم د هغې نه حاصل شو. او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه مدرسې ته تللی و، نه خط کتابت کړی و، نه د چا نه چې کوم دی فلکیات ویلي او هغه دا قسم خبرې کولې د نور په باره کې لګیا دی او د سپومۍ په باره کې. دا د دې دا وجه ده چې دا ورته الله وحی کړی ده، دا ورته الله ښودلي دي. او چاته چې الله دا قسم ښودنه کوي نو رسولي نو محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی قطعا و یقینا. وما ذکره القرآن عن الكون العلوي، هغه چې ذکر کوي قرآن د هغه موجوداتو پورته نه من الوضوح په پوره وضاحت سره بحيث يعرفه الفلاح والراعي، په دې شان سره چې په هغې باندې اوس یو مانګی هم پوهېږي او یو ګډبه پې هم پوهېږي. کالعالم المتبحر، په شان د یو عالم متبحر باندې. دا عالم متبحر هغه عالم ته وایي چې په هر علم باندې هغه د هغو عبوري. او الامي الذي لا يقرأ ولا يكتب، هغه انسان چې هغه انپړي او نه لوستل کړي وي او نه لیکل کړي او هغه دا پیش کوي دنیا ته. وذلك لتقوم الحج على الناس، دا دې لپاره چې په خلکو حجت قایم شي. انهم لم يؤمنوا بالله ولم يوحدوه في عبادته ويخلصوا له في طاعته وطاعة رسوله. دا د دې دلایلو هغه خلاصه وه او دا دلایل را روان دي انشاءالله مخکې به وایو. واخر دعوانا الحمدلله. دعا وکړئ یا الله موږ د قرآن په اسرارو لطایف او ترجمو باریکو باندې پوهه کړي. د سره سره الله موږ له پرې باندې د کامل مکمل عمل کولو توفیق. عزیز الرحمن دی دعا ورته وکړئ الله رب العزت د آبادي په خیر سره ته ورسې، د نیکۍ ژوند وله پکې ورکړي، تاوانونو طوفانونو نه پکې وساتي. یا الله زموږ له ټولو نه راضي شي او خاتمه زموږ له ټولو په ایمان کې. الله دې ملک قرآني نظام د شریعت نظام راولي په تمام دنیا کې. اسلام غالب، مسلمان قوم غالب کې، کافران او کفر، منافقان او منافقت او په حاشیه او عریاني خورونکي خلک مغلوب کې. یا الله زموږ له ټولو نه راضي شي او خاص کر د فلسطین او د غزه د مسلمانانو د ادرسي الله وکړي او د هغې غیبي امدادو کې او دا اسرائیل او امریکا الله دعا تباه و برباد کړي، دا ټکنالوژي تباه کړي، دا جازونه تباه کړي، دا بمونه او دا میزایل تباه کړي، خپل قهر و غضب سره مخامخ کړي. الله د مسلمانانو انتقام او بدلته والی. اسلامي سربراهانو کې الله غیرت ایمانی پیدا کړي، الله غیرت ایمانی پکې پیدا کړي، په اسلام طرف ته راواړي چې دا اسلام په دنیا کې نافذ کړي او غالب کړي او د مسلمان تپوس وکړي او که دا اهلیت پې نه موږ ترې اخلاص کړي. یا الله زموږ ټولو په حالت رحم وکړي، خاتمه زموږ ټولو کوي.